دا کم چې لاس پورته کړی هغوی لږ مهرباني وکړئ مخامخ راشئ ماشاءالله کرپشن به نه کوئ ماشاءالله مخامخ راشئ مخامخ راشئ کولا ودرېږئ شاباش دومره زیات ټیم تاسو ودرېدئ که دا روډ یو څو منټه گزاره وکړئ چې بند نه شي خو په هر حال ملګري راشئ مخامخ راشئ جزاکم الله نن ما ورته په دغه روډ خالي کې چې ګاډی پاس کېږي نن زه او تا په دې مجلس کې د دې سر نور د لاندې دا عهد به کوو انشاءالله تعالی چې د شیخ محمد ادریس نور الله مرقده د تمام علماء کرامو او د دغه ملک د دفاع لپاره د ختم نبوت د تحفظ لپاره د ناموس رسالت د تحفظ لپاره د دفاع صحابه د تحفظ لپاره انشاءالله کوم من کوم به قرباني کولو ته تیار یو لاس پورته کوي لبیک 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 ما ته ونه کوې د دار او د زندان خبرې ما ته به نه کوې د دار او د زندان خبرې ما قبل کړي هتکړۍ او د تاوان خبرې او مور زانګو کې راښودلې د اسلام نامه ده پښتون یم ذکر کرم په جهر په میدان خبرې میرے ہاتھ میں قلم ہے میرے ذہن میں اجالا میرے ہاتھ میں قلم ہے میرے ذہن میں اجالا مجھے کیا دبا سکے گا کوئی ظلمت و کپالا مجھے ہے فکر امن عالم تجھے اپنی ذات کا غم میں طلوع ہونے والا تو غروب ہونے والا پاکستان پختون قوما نند عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت تحصیل ادمزی زیر اهتمام دا کم اجتماع دا زمولانا رشید خان قانی صاحب دا هغوی ټول ټیم ته خراج تحسین پیش کوم چې په لږ وخت کې په زرګا مسلمانان په دې میدان کې راجمع شوه یو پوښتنه کوم ستانه د شیخ ادریس صاحب ګناه څه وه آیا قتل یې کړی جواب راکوئ شیخ ادریس صاحب قتل کړی دی شیخ ادریس صاحب سر ته بدکاري کړې ده شیخ ادریس صاحب سر ته رشوت اخیستلی دی شیخ ادریس صاحب سر ته غلا کړې ده شیخ ادریس صاحب سر ته ډاکه کړې ده شیخ ادریس صاحب د چا ځمکه نیولې ده شیخ ادریس صاحب د چا جایداد نیولی جواب راکوئ د هغه جرم سره چې نن هغه شهید شو د هغه سره ټول ملګري زخمیان پراته دي ګناه یې څه ده له ګناه ماته په ګوته باندې کوي د هغه ګناه څه ده د هغه ګناه د 1340 کالو نه د بخاري شریف درس کوي د بایزید بستاني په شان چې کله په درس باندې ناست دی د حضرت کشمیری په شان چې کله په مسند درس باندې ناست دی د شیخ الهند رحمه الله په شان په نظر باندې راځي زمایي د کندو د هغه ګناه چې کوم ماته په نظر باندې راځي هغه د امن خبره کړې ده څه خبره کړې تاسو د شیخ ادریس صاحب ګناه هغه د امن خبره کړې ده د فیلډ مارشل که صفت یې کړې چې پاکستان ته الله عزت ورکړې هغه د پرایم منسټر صفت کړې پاکستان ته الله عزت ورکړې دا د امن خبره ده دا د پاکستان د سالمیت خبره ده چې د امن خبره څوک کوي او هغه د انجام مطلب د آینده لپاره به د امن خبره نه کوو آینده لپاره به د امن خبره نه کوو بیا سوال کوم ستانه د پاکستان ادارو د پاکستان ټول ادارونه تپوس کومه کاغه آی اس آی دی کاغه ایم آی دی کاغه سپیشل برانچ دی کاغه اف آی ای دی کاغه ټول اداره ده ستاسو نه پوښتنه کومه شیخ ادریس صاحب خو د پاکستان د حفاظت خبره کړې د پاکستان د دفاع خبره کړې ده د ملک د سالمیت خبره کړې ده د ملک صفت یې کړې ده د دې بدله پتا باندې ده په چا باندې ده د دې بدله د پاکستان په ادارو باندې ده او مکوه الحمدلله موږ ګوره لاس ته بنګړي نه دي اچولي تاسو که څوک شته بنګوله موږ لاس ته بنګړي جواب راکړئ لاس ته هم بنګړي نه دي اچولي الحمدلله زمونږ سوپ هم کار کوي سطور هم کار کوي لوړ هم په کار کوي زمونږ کلاشنکوف هم کار کوي لیکن خپله مشرانو موږ د هغې نه منع کړې وه که نه موږ ته اختیار راکړه موږ د خپل قاتل ګرفتارول هم شو دا کم سهولیات چې ستا سره دی لږ دا ماته راکړه د دې په نیم باندې ماته راکړه موږ د شیخ صاحب قاتلان ګرفتارول هم شو د شیخ صاحب قاتلان د هغوی نه سرمنه ویستی شو د شیخ صاحب چې کوم قاتلان دي هغوی نمونه عبرت هم ګرځولی شو لیکن دا مشران موږ ته وایي د امن خبره کوي د
د پاکستان د ادارو د تحفظ خبره کوي، د پاکستان د سالمیت خبره کوي. د دې وجه نه زما جلسو ته درخواست دی چې خپله ډیوټي سره انجام کړئ او په درې ورځو کې دننه موږ ته قاتل حواله کړئ. قاتل تک تاسو پانسي کوئ نه، بلکې ټول ملک ته ښکاره کړئ. او که نه شئ نو بیا به ګوره چې کوم مشرانو موږ ته امر کو حکم کوي، انشاءالله ټول به تیار بیدار اوسېږو. انشاءالله هم صحیح ونه وي لږ په جذبې سره انشاءالله تعالی دونه لاس پورته کوي. او د ټټر د ونې لاندې قرآن د هغې صفت کوي. د ټټر د ونې لاندې د پیغمبر علیه السلام سره صحابه کرام بیعت کوي. قرآن بیان کوي لقد رضي الله عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجره. 1400 صحابه کرام په خپل مرګ باندې بیعت کوي. د اسلام لپاره انشاءالله بیعت کوي، تیار به اوسېږو. د ختم نبوت لپاره بیعت کوي، انشاءالله تیار به اوسېږو. او په دې ځمکه باندې د اسلامي نظام لپاره به انشاءالله تیار او بیدار اوسېږو. یو دوست راته خاندل چې تاسو شیخ صاحب ژوندی کوئ. ما بالکل شیخ صاحب ژوندی دی، منډه که ژوندی تاسو وایئ قرآن څه وایي. شیخ ادریس صاحب په خپل قبر کې منډه که ژوندی دی، شیخ ادریس صاحب په قبر کې ژوندی دی. دا زه وایم که دا مولانا رشید خان حقاني صاحب وایي، که دا حاجي اسرار صاحب وایي او که نه دا د الله کلام وایي، جواب راکوئ. د الله کلام وایي شهید مړ نه دی، ژوندی دی، ژوندی دی، ژوندی دی. لیکن کینه به زما استانه کې چې د شپږ شپېته کاله په عمر کې شیخ ادریس ته الله ملاقات کوي. په ټول هغه په وینه باندې سور دی، د هغه کمیس په وینه باندې سور دی، د هغه بدن په وینه باندې سور دی، د هغه د بدن نه ګولۍ بهر وتلي دی. ستا شکایت به کوي، زما شکایت به کوي، د وزیر اعظم شکایت به کوي، وزیر اعلی شکایت به کوي، د فیلډ مارشل شکایت به کوي، او د عام مسلمان شکایت به کوي د الله په دربار کې چې ما خو دوی ته قرآن بیانو، ما دوی ته د پیغمبر احادیث بیانوله، د هغې په بدله کې ما د امن خبره کوله. زه تا ته په دې انجام کې او په دې حالت کې راولېږلم، ما تاسو سره به جواب شئ. یقینا زما سره جواب نشته. زه په اخره کې د امام احمد ابن حنبل هغه واقعه بیانوم چې هغه ته د قرآن دپاره 19 کوړۍ میلاو شوې، 19 کوړۍ میلاو شوې، بدن په وینو باندې رنګ بنګ دی. شاګرد ورته وایي حضرت دا کپړې ما ته راکړه، ولې دا کپړې به زه د الله دربار کې پیش کوم چې الله زما شفاعت وکړي. د شیخ ادریس صاحب د قاتلانو د ګرفتارۍ پورې به انشاءالله چې کله تاسو ته کال کېدو څوک څوک به بیدار اوسېږئ.